دا سی واقعه په قرآن کریم کې موجود نه ده. د فرعون د ښځې مسلمانه ده، الله یو منلی. فرعون چې دی نو صرف خپل خاوند مني، فرعون صرف یو بنده مني او کافر مني، خو خدای چرته نه مني. هلته فرعون په کور کې یوه خادمه ده او هغه خادمه فرعون د دې دپاره برتې کړې ده چې دا به زما د زنانو یخته منګسوي، زما د بچو یخته به منګسوي، او د هغې خادمې نه یو منګس کته غورځېږي او د الله نوم علي. د فرعون لور ورته وایي دا دې د چا نوم واغسته؟ وایي دا مې د هغې خالق نوم واغسته چې تمام کائنات یې پیدا کړي. وایي زما پلار ولې ته نه منې؟ هغه ځان ته انا ربکم الاعلی نه وایي، وایي نه هغه بادشاه دی خو خدای نه دی، خدای بل دی چې موږ ټول یې پیدا کړو. فرعون لی بوتله او هغه ظالم په ډېره بېدردۍ سره شهیده کړه. کله چې شهیده کړه فرعون کور ته راځي او د اسیې په منځ کې فخریه داسې وایي چې اسیې څنګه چل مې ورسره وکړو؟ ډېر بدبختۍ، ډېر یو معصومه دې شهیده کړه. ورته وایي راته څه خبرې کوې؟ وایي د هغې چې په کوم رب باندې ایمان دی زما هم په هغې باندې ایمان دی. تاسو وګورئ رب کائنات غیرتی ذات دی، زنانه لږ تعلق په سره جوړ کړه. ګورئ لږ تعلق او تعلق په څه باندې جوړی؟ نزدیکېږي به الله تعالی ته انسان په څه باندې؟ یا که نارینه ده او که زنانه د قرآن په ذریعې سره. امام احمد بن حنبل رحم الله خوب لیدلی و، الله یو انسان تپوس په خوب کې را الله تعالی نه کوي، الله یو انسان ته در نزدیکي په څه طریقې سره؟ الله ورته فرمایي د قرآن په ذریعې سره. دا خو الله ته نږدېوالي وسیله ده. فرعون وی جلاتیانو ته چې تاسو خو یوه قتل کړه، راشه زما په کور کې زما ښځو همغسې خبرې کوي. ورته وایي اسیې لږه سمه شه، ما ډېر په نازو نخرو باندې ساتلي، ما په کور کې ډېره په مینه سره ساتلي، د ځان سره ظلم مه کوه. هغه ورته وایي که ته هر څه کې بس زه الله همغه الله منم، تا یو بنده منم، یو کافر دی منم، یو مخلوق دی منم، ته خو غیر مسلم ای. هغه ورته وایي چې ځان سره ظلم مه کوه. جلاد ته وایي کپړې ترې لرې کا. د اسیې غریبې نه یې کپړې لرې کړې، د فرعون ښځه کپړې ترې لرې کړې. ورته وایي اسیې اوس مې ومنه؟ وایي نه دې منم، اوس خو زما بې پردګي راله، اوس خو د سر نه ما ته حیا ډېره زیاته وه، هغه خو زما حیا لاړه، زما کپړې دې لر کړې، اوس څنګه تا ومنم؟ جلاد ته وایي جلاد ته راشه او پترې راواله د دې نه سرمن لر کوه. سرمن ویستلې ته شروع کړل په ژوندینې باندې او لږه لږه سرمن ترې لر کوي او ورته وایي اسیې اوس وایه منې مې که نه منې؟ وایي اوس خو چې څه وخت دې را سره وکړه اوس به تا څه ومنم. علماو لیکلي دي چې تر اخیره پورې چې سرمن د دې نه لر کړی شو الله د دې نه روح نه ایسته، مکمل سرمن یې ترې لر کړه داسې. اسیه بیا هم ورته وایي اسیې منې مې که نه منې؟ وایي اوس به دې څه ومنم؟ اوس دې هم نه منم، اوس هم هغه الله الله منم، تا یو بنده منم، یو ګناهګار دې منم، یو کافر دې منم، او یې مې خاوند خو مخلوق یې نه دې ظالم وي چې لاړ شي مالګه او مرچکۍ د دې پر جسم باندې له پاسه هغه ودوړوئ او دا غریبه داسې تړقېده. او کله چې تړقېده او فرعون په دې باندې پوه شو چې د دې نه روح پرواز کوي، ورته وایي اسیې ښه کسانو ته وایي زما طرف ته وله مخ راوګرځوئ. ورته وایي اسیې راځه چې ولاړ یم داسې خاوند در نه لاړ، داسې خاوند در نه لاړ، داسې خاوند درته میلاو شوی او ناشکري دې وکړه. او بیا کسانو ته وایي دا سر یې راوګرځوئ او لږ غونته کې زمارې محل طرف ته چې دی نو راوګرځوئ. ورته وایي داسې محل در نه هم لاړ، د ځان سره د زیاتې وکړه چې کله دا پیغور یې ور راورکړه هغه ورته وایي رب ابن لي عندک بیتا فی الجنه، خدای د خپل ځان سره په جنت کې مال یو کور راکړه. اسیه دا سوال کوي، روح پرواز وکړه. اوس د الله غیرت ته وګوره، د الله تعلق ته وګوره، الله کم درجه ورکوي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرې بیبي ده، حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ځنکدنې دی وفات کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي خدیجې کله چې د روح پرواز وکړو جنت کې زما بیبي ته به زما سلام ولیږي. او ورته وایي د الله رسوله زما خو ړومبی نکاح ستا سره، زما خو ړومبی هغه بیبي یم ستا چې له دنیا نه رخصتېږم، د دې نه مخکې چې کوم دی نو ستا بیبي نه راوفات، ستا بیبي جنت کې څوک ته؟ نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل زما بیبي هغه اسیه د فرعون ښځه چې کله هغې دا سوال وکړه الله وله هلته کې بنګله هم ورکړه او بنګلې والی وله هم ورکړه. دی وی چې خاوند نه داسې پاتې شو. الله غیرتي ذات دی خو زنانه خپل تعلق په سره جوړ کا. او تعلق په څنګه جوړی؟ تعلق په د قرآن په ذریعې سره جوړی.